اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ګورئ نن موږ په پریس کلب کې حاضر یو، اخبار پروشو سره ټول جمع شوي یو. نن سبا چې کومه کرونا وایرس او لاک ډاون په سلسله کې دا کم حالات چې په موږ باندې تېرېږي، د دې په سلسله کې موږ راغلي پریس کلب ته او دا پریس کلب چیرمن سره موږ نن ملاقات کوو. هغو ته خپته نن سبا کرونا وایرس او لاک ډاون په سلسله کې دا ټول کاروبار بند شوی. دې سره زموږ د اخبار پروشو حالات خراب شوي دي، کمزوري شوي دي او مالي چې کم آمدنی ورسره هغه مکمل ختم شوی او راشن چې په کم کور کې هغه ختم شوی دي او نور مزید چې کم څونه وخت تېرېږي د دې سره موږ هم متاثر شوي او نور هم متاثر کېږو. د دې په باره کې تاسو موږ ته دا ووایئ چې زموږ لپاره نن تاسو هم څه کړي دي او نور مزید څه کول پکار دی حکومت له چې موږ لپاره وکړي. ډېره مننه. څنګه چې ټول سوات نه بلکې ټول پاکستان ته پته ده چې نن په سوات کې د لاک ډاون لسمه ورځ ده او د کرونا وایرس چې د هغې د احتیاطي تدابیرو په حواله سره کم لاک ډاون شوی دی، د هغې نن 10 ورځې پوره شوې. په دې 10 ورځو کې چې کوم دی د سوات ټولې طبقې چې کوم دی هغه متاثرې شوي دي او خاص کر د سوات اخبار پروش کومه برادري چې کوم ده چې هغه تا او عبدالوهاب هغه لیډ کوئ او د هغې چې کوم دی نن د هغې ټولو کسانو چې کوم نن دلته کې ناستي کیمرامین ته به زه خواست وکړم چې هغه دا ټول اخبار پروش او دا وښی نن د دوی د کورونو چولې چې کوم دي هغه بندي شوي دي. د سوات دا هاکر برادری دا اخبار پروشان دو چې کم دی دونن مکمل په پاکو او په دې باندې مجبور دي او څنګه چې نور خلک خو زه به دا یو خبر وکړم چې په سوات کې هر څومره طبقې دي او چې هر څومره متاثره شوي دي په هغې کې چې دا کمه طبقه دا کمه برادري دلته کې نن ناسته ده، دا د هغوی نه زیاته مظلومه او مصلومه طبقه ده. هغه په دې وجه باندې چې کدو راوځي او دا په ټلویزیون چې کم کارونه کېږي کدو راشي او اخبار د افسرانو ته د خلکو ته او دو ته ورسوي نو به د سنه خبر شي. خو څنګه چې تا ته پته ده نن لسمه ورځ ده او اخبارات په سوات باندې مکمل بندي، که هغه قومي اخبارات دي، که صوبایي اخبارات دي او که لوکل اخبارات دي، هغه بندي د دې سره د دې سوات چې د منګوري ښار کوم اخبار پروش دي، د دې سره د مټې، کابل، خوازخیل، بحرین، مدین، کالام او د ټولو ضلعو علاقو اخبار پروش چې کوم دي هغه نن په خپل کورونو کې ناست دي. د هغو د کورونو چلو چې دي هغه بندي شوي دي، د هغو بچي چې کم دي هغه په جړا دي، هغوی ته د خوراک څه نشته، هغوی ته د دوایانو څه تنظیم نشته، هغوی ته د نور څه تنظیم نشته. نو په دې وجه چې زمونږ کم خپل وزیر اعلی دی او کم مخیر حضرات دي د سوات کم مالدار خلک دي، هغوی ته زه اپیل کوم چې راوځئ او د خدای دپاره د دې غریبانو مدد وکئ. که نه داسې نه چې د کرونا نه دونه مرګونه او دا ونه شي او چې د دې غربت د بوک د ولږي د لاسې چې کوم دی خلک علاقېږي. نو زمونږ خپل وزیر اعلی چې د هغه تعلق د سوات سره دی د هغه نه زه پرزور مطالبه کوم د دې اخبار پروشو دپاره، د دې خلکو دپاره چې هغه ولګي او د دوی دپاره د سپیشل پیکج اعلان وکړي. هغه د دوی کورونو ته د دوی لسټونه ستاسو سره هم دي، زمونږ سره هم دي، د انتظامیې سره هم دي. دا هغه مظلومه طبقه ده، دا هغه خلک دي چې دوی سهار وختي نه باران ته ګوري، نه جړۍ ته ګوري، نه ګرمۍ ته ګوري. دوی راځي او د دې افسرانو او د دې خلکو کورونو ته، د دوی دفترو ته، هغې ته اخبارونه او دا رسوي. خو نن چې کوم دی چې نن په دوی باندې سخته راغلې ده، د دوی سره هېڅوک نه دي ولاړ. نن د دوی په کورونو کې د دوی بچي چې کوم دی د ولږو نه جاړي، د دوی بچي چې کوم دی په دوایانو پسې جاړي. نو زما غټه مطالبه دا ده چې د سوات انتظامیه، د سوات کم مخیر حضرات چې دي هغو ته اپیل کومه چې راوځئ د دې خلکو مدد وکئ او د وزیر اعلی نه دا مطالبه کومه چې هغه دې ولګي او د دوی دپاره د سپیشل پیکج اعلان وکړي. دلته یوازې په منګوره کې نه، وزیر اعلی صاحب ستا د مټې هم داسې اخبار پروش دی چې د هغو په کورونو کې نن هېڅ نشته، د هغو بچي جاړي، د هغو بچي ناجوړه پراته دي. خو د هغو د لاک ډاون د لاسه هغه نشي راوتی چې راوځي او دا خلک چې کم په بازارونو کې او په دې کې راوځي نو هغه هم صرف د دې دپاره راوځي چې د خپلو بچو دپاره د دوی دپاره سره د خریدارۍ پیسې نشته. دوی د خلکو نه سوال کوي، دوی خلکو ته منت کوي چې زما بچي وږي دي، هغو له څه انتظام وکړي. نو زمونږ وزیر اعلی له پکار دا دي چې پوري طور د دې خلکو مدد وکړی شي، خاص کر د سوات اخبار پروش کومه برادري چې کم ده چې د دوی مدد وکړی شي. که د دوی مطلب ونه کړی شو نو خدای مکه داسې نه چې د کرونا د وجې نه د ولږي لاسه دومره شي. د اخبار پروش چې دي هغه خو د ایالاتو څنګه چې کرونا وایرس او لاک ډاون په سلسله کې د اوس کم حالات دي د دې نه مخکې متاثره شوي، ولې چې هغو کمې چوټیانې کم دغه یا پیسې چې د ادارو سره د خلکو سره بندي شوي
شوي ټیکدارانو سره اوس چې ادارې د کم ایجنسیانې چې د سوات هغه کمې پیسې چې باقاعده د هغو باندې پاتې اوسه پورې ورکړې شوي نه دي نو موږ تاسو د کمې ادارې چې دي د حقیقت اخبار مالکان چې د هغو ته تاسو څه وایي چې د دو سره څه وایي چې د کمې پیسې دوی ته چې ماف کړی شي څنګه وایي د تیرې میاشتې پیدا څنګه چې تا خبره وکړه لکه که تاسو وګورئ زه په خپله د یو ادارې سره ما په خپله زما نیوز ایجنسي ده نو کله چې د 19 تاریخ نه پس یا د هغې نه پس چې کله د لاک ډاون او د دې خبرې کېدی او تیر شوي که د 19 ورځو یا د دې پیسې هم د کمو خلکو سره پاتې دي نو بیا دغه خلک چې راوځي زه دا یو خبره کوم چې د سوات دا نه چې د 5 تاریخه پورې لاک ډاون دی یا دلته چې کم دی کاروبار متاثره دی د سوات دا خلک چې کم دي د دو په بحالۍ به کم از کم شپږ میاشتو پورې چې کم دی هغه لګي نو تیر شوي بیلونه چې خلک کم نوي راوځي چې کم خلک دي چې هغه که د 5 نه پس یا هر کله هغه راوځي نو د هغو کاروبارونه به نه وي ځکه به د هغه خلکو کاروبارونه نه وي چې د چا سره څومره نغدې په کور کې یا د هغو سره جمع کون چې پرته وه هغه خلکو وخوړې نو دا کم تیر شوي بیلونه او دا چې کم دي دا به دغه خلک د کم ځای نه ورکوي یا به تاسو دا ایجنټانو له د کم ځای نه ورکوئ نو په دې باندې زه هم چې کم اخبارات دي کم ادارې دي هغه ادارو ته اپیل کوم چې ستاسو چې د تیر شوي میاشتې کم بیلونه دي هغه که د نیوز ایجنټانو سره دي که هغه د اخبار پروشو سره دی او په دې سلسله کې چې د سوات څومره نیوز ایجنټان دي د هغو به هم موږ راغواړو د هغو به میټینګ کوو چې هغو ولګي او خپلو ادارو ته یو اپیل وکړي چې د روژې میاشته را روانه د زکاتونو میاشته که تاسو دې خلکو ته داسې نه پرېږدئ تاسو د خپل زکات نه دا پیسې پرېږدئ ځکه چې دا هغه طبقه ده چې دا د سوات مظلوم ترینه طبقه ده که دو راووتو او د خپل بچو له سوي وړو خو د دو بچي به ماښام ډوډۍ او دا وخوري خو که دو راونه وتو او د دو کاروبار بند و نو د دو د بچو د رزق او د دې هېڅ ذریعه نشته نو موږ به ادارو ته هم دا اپیل کوو چې د تیر شوي میاشتې کم بیلونه دي چې هغه بیلونه چې کم دي د اخبار پروشو ته یا دو ته ماف کړی شي ځکه چې کم خلک واپس راوځي د هغو سره د هغه بیلونو څه انتظام نشته داسې چې که تاسو کتلي لکه زموږ د اخبار پروش برادري چې کم ده د دو ډېر زیات بیلونه د مختلف ادارو سره د مختلف دفاترو سره هغه تر اوسه پورې بند دي چې دا نوي کم بیلونه راشي نو په دې باندې به موږ باقاعده د انتظام د هغې اخباراتو د انتظامیو سره د هغو سره کینو رابطه به کوو د مالکانانو سره به موږ رابطه کوو چې هغوی چې د دغې میاشتې د تیر شوي میاشتې کم دا بیل دی چې دا ماف کړي نو هغه به په دې اخبار پروش برادرۍ غټ احسان وي بل یو دا خبره ده د ټولو عوام لپاره د حکومت اپیل دی چې کومه اوس روانه میاشت پوره کېدو ده اوس روان دي میاشتې بجلی بیلونه او د ګیس بیلونه نو موږ ایران په دې چې دا عوام به دا کم طرف نه ورکوي او که اوس یېرېږي او په دې باندې چې کو داخلي نو بجلي ورته کټ کېږي میټرې ورته وړی کېږي نو د دې وسه تنظیم کېږي تاسو په دې په باره کې حکومت ته دا د هغې دپاره حکومت دا اعلان کړی چې کم کسان چې د چا د بجلی بیلونه د 2000 روپو پورې هغه به په 3 قسطه کې جمع کوي لکه هغه به دو په دې میاشت کې نه جمع کوي پر روانه میاشت کې به ورسره څه جمع کړي بیا په بله میاشت کې او بیا په بله میاشت کې خو زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې دا کم کسان دا کم دغه چې کم دي د تیر شوي 10 ورځو نه خوارېږي ذلیله کېږي شرمنده کېږي هغه خلک چې راوځي نو دوی به دا را روان بیل د کم ځای نه جمع کوي پکار دا ده زموږ حکومت چې څنګه اعلانونه او دا کوي او په دې کرونا په دغه به د بهر ملکونو نه هم ډېر امدادونه او دا راځي څنګه چې په سیلاب زلزله دهشتګردۍ کې د سوات خلکو له په کروڑه روپۍ رالې خو هغه دوی ته څه ریلیف د هغې نه میلاو نه شو نو زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې کم از کم د کم صارف که هغه د سوی ګیس دی که د بجلی دی که د ټلیفون دی چې د اوبو بیلونه خو پوري طور ماف کړي او چې د کمو صارفینو بیلونه د 500 روپو پورې نو پکار دا ده چې حکومت د هغې د عام مافۍ اعلان وکړي چې دا خلک چې کم دی او د کمو پکار دا ده چې د 500 روپو د مافۍ اعلان ورته وکړي که هغې په میاشت کې سیزي که په 2 کې سیزي که په 3 کې سیزي ولې چې د کرونا د کمو وبا راغلي څنګه چې ما وویل نو کم از کم د دې خلکو په بالۍ به د شپږو میاشتو پورې ټایم لګي نو پکار دا ده چې د بجلی دغه بیلونه د 500 روپو پورې حکومت د مافۍ اعلان وکړي چې دې خلکو ته تیسه ریلیف میلاو شي مهرباني شکریه دا پریس کلب چیرمن شهزاد عالم او اخبار پروش نیوز مهرباني شکریه سلام علیکم